یا فاطمه غوندې لور. الله اکبر. چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی. پیغمبر په ټولو لوڼو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او دا په حضور پاک ډېره زیاته ګرانه وه. دا اولاد ټول پلار ته ګراني مور ته ګراني لیکن دا بعضې اولاد نسبتا لږ زیات ګراني. نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه کشره وه. چې مور یې وفات شوه دا ترې ماشومه پاتې شوې ده نورې غټه وي دا وړه پاتې شوې ده. د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک به په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشتو ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی. دا چې بتلو د شا نه به دې وکتل دا به وي رسول الله مبارک روان دی په داسې انداز بتله. او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کار به نه ته داسې ورځ به نه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د فاطمه کې دا سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سرداره ده. دا داسې د پیغمبر خوښه وه. او چې کله به دا راغله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته. نو حضور پاک ورته له ځای نه پاڅېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه او قبلها ښکل به یې کړه. او چې کله به رسول الله مبارک دې کله لاړ دا به پاڅېدی مه پاسې او کله به پاڅېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه. غرمه م ورکړه حضور پاک ته یو ځل د غرمې ورغی حضرت علي رضی الله عنه کور کې نو وی ای ابن عمې کې د تره زوی دې څه شو د پلار د تره زوی خو خیر د تره زوی ورته وایي خاوند دې څه شو وی ما سره یې جګړه وکړه بار ووت ما سره یې نن غرمې ارام ونه کړه قیلوله. حضور پاک ته ورشي علي وګورئ کوم ځای دی. صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی اوده دی چې نبي علیه السلام ورغی په خاورو پروت و حضور پاک ته خاورې وڅنډلې قم ابا تراب قم ابا تراب ای خاورو والا واسه او بویه ته حضرت فاطمې سره ولا جوړه وکړه. انتهایي خوښه وه د حضور پاک. فاطمه بزغه مني زما د غوښې ټوکړه د فاطمه. من احبها فقد احبني که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه. من ابغضها فقد ابغضني که چا دا خفه کړه زه خفه کړه. او بل حدیث کې راځي دې کې نه بلکې چې چا پیغمبر خفه کړه الله خفه کړه او چې چا الله خفه کړه الله به سزا ورکړي. سفر نه کې به حضور پاک راغی کله به نیغ جومات ته لاړ او د جومات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کړله بچې څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان ته رانږدې کړه پې ور پرېوته غوږ یې ورته نږدې کړه نو چې د اوچته شوه نو په ژړا شوه نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې کړه نو هغه د اوښکو خندا وکړه. عایشې بیبي ته تپوس وکړو نه زه پلار راز نه پاش کوم نو د وفات نه پس یې دې تپوس وکړو وایي دا عجیبه کار و هم یو وخت کې ژړا هم خندا وی چې رانږدې کړم راته وفرمایل چې بچې دې بیمارۍ کې زه دنه روان یم صبر به کوې ګورې صبر به کوې چغې به نه وې فریاد به نه کوې ما له ژړا راغله د پلار په جدایۍ. بیا رانږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې. نو ما وخندل خوشحاله شو. او کله چې رسول الله مبارک وفات شو بیا څونه دړمنه ده. صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها. وی داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل که دا په دې ورځو ور پرېوځي دا د ورځو شکل به بدل شي دا ورځې به شپې شي. شلو کاله عمر کې وفات شو لږ د پاسه یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریبه له دنیا نه لاړه او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې. حضرت انس وایي چې رسول الله مبارک هم دفن کړ خاورې مو واچولې چارې بېلچې په اوږه مې او را روان و دا راته لاره کې ولاړه. اواز یې وکړ انسه ړم یخ شو انسه ړم خوشحاله شو چې د الله په رسول مو خاورې ور واړولې. دومره دړمنه وه. الله رسول دی د حضرت فاطمې پلار دی او بل شام پلار دی. شلو کال عمر ړم خوشحاله شو ړم یخ شو زما په پلار د پاسه هم خاورې واړولې. د حضور پاک د وفات ته 6 میاشتې پس د دنیا نه لاړه 6 میاشتې دا د کوره بر نه درو 6 میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده. دومره پیغمبر پسې خفه رسول الله مبارک واجبه شانو. یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو هغه قچره موږې وایستو لاړه سترګو نه قطار قطار اوښکې را روانې دي. په مدینه کې یو شاړ کوي سره یې لاندې کوو دانې پکې وغورځوي. څاروي رسول الله مبارک پسې خفه دي څاروي ځان د غمه وجني دې شا زما مبارک پیغمبر سورلي کړی هغه نه پس به په دې څوک زورېږي. یا فاطمې غوندې لور. الله اکبر. چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی په خپل خاندان کې بهترین انسان سره
باندې کوم